أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام ومسيبارا آيات نمبر 91 وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدر الله او ندی پیجندلی دوی الله پاک حق قدره څنګه چې داغه د پیجندلو حق دی اذ قالوا هرګل چې دوی اویل دی يهوديانو اویل ما انزل الله چې ندی نازل کړي الله پاک علی بشر په یو بشر باندې په یو انسان باندې من شی یو سیز یعنی یو انسان د الله کتاب ندی ورګړي وحی ورته نه درالېګړي يهوديانو په غوسه کې رالل په جوش کې رالل او په جوش کې دا خبره وکړله چې الله پاک یو بشر ته یعنی یو انسان ته کتابو دا نه دی ورکړی سید ابن جبیر رضی الله عنه روایت نقل کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يهوديانو یو مشر راغی د دې رئیس مشر یو نغنوم مالک بن سویف او د نبی علیه السلام سره مناظره مباحثه وکړه نبی علیه السلام ته فرمایل چې آیات په تورات کې دا ندی لوستلی چې الله پاک غټ عالم نخوخي غټ عالم نخوخي چې دا غسر د دنیا د آخرت او د الله ير ور سره نوي صرف په دنیایي او په خپل خواهشاتو کې لګیدلی وي الله یې ور کړی وي دغه قسم عالم الله نخوخي او دا مالک بن سویف شو دی د وجود نه غټ وي دی په غوسه کې راغی په غوسه کې وویل چې الله پاک تر اوسه پورې په یو کس باندې یو انسان باندې چرته کتاب نه دی نازل کړی مطلب دا چې دا قرآن چې ته بیانې دا تا باندې الله نه دی نازل کړی تا رضان نه جوړ کړی نو څومره يهوديانو د ما تحت ټول چې کوم دی غوسه شول وته دا الله بنده دا څه کوي ولې موسی عليه السلام باندې الله تورات نه دی نازل کړی او موږ د څومره خبرې کوو دا خو موږ ټول تورات نه کوو دا خو ډېره غلطه خبره وکړله وی دی چې زه په غوسه کې وم پوه شوی نه نو دی د خپل مشرۍ نه یهودیانو لرې کو د ده په ځای باندې کعب بن اشرف هغه مشر نو دلته الله فرمایي چې وما قدر الله او دین نه دی پیژندلی الله پاک حق قدره څنګه چې د الله د پیژندلو حق دی اذ قالوا هرګله چې دوی وویل ما انزل الله چې ندی نازل کړي الله علی بشر په یو بشر انسان باندې من شیء انسیس ان څه کتاب او څه وحی دا الله پاک په یو انسان باندې نه د نازل کړي دلته سوال راځي چې يهوديان د يهودو زمون په نسبت باندې خدا خبره مسلمه ده يهوديانو دا خبره مني چې موسی عليه السلام باندې الله کتاب نازل کړي نو دا خبره د يهوديانو په نسبت باندې مسلمه ده بیا ولې د چې کوم د خبره نه انکار کو چې الله په هیڅ باندې هیڅ یو انسان باندې الله کتاب نه دی نازل کړی وی دا غوسه کې د انسان دو زینو کې د انسان عقل کار پری دی یو چې انسان باندې کله خواهش غالب شي نو د بیا عقل لا کار نه کوي دین ورستو بس کی دویم انسان چې کله غوسه شي
نو د بیا عقل کار نه کوي چې کله د دو غصه زیات شي نو د بیا د عقل کار نه کوي چې دا ډس کوم سړی لول را پرېږدم خبره کوم طلاق ورځوم د دې وروسته به څه نتیجه راوځي د بیا عقل دغه ټیم کې کار نه کوي نو دا خبره په غصه کې کړې وه چې الله په هیڅ یو انسان باندې کتاب نه دی نازل کړی نو یهودیانو د خپل مشران لري کو کعب بن اشرف د چې کوم دی خپل مشر جوړ کو قل او و د ای پاک حبیبا من سوق دی انزل الكتاب چې نازل کړی دی کتاب الذي هغه جاء شراغلی به هغه کتاب موسی علیه السلام جاء به موسی چې هغه کتاب راغلی وو موسی علیه السلام ته دا کتاب چا نازل کړی دی چې ته دا خبره کوي چې الله پاکو په هیڅ یو انسان باندې هیڅ یو بشر باندې کتاب نه دی نازل کړی نو نبی علیه السلام ته الله فرمایي دغه دا تاسو وکړه چې من انزل الكتاب الذي سوق د نازل کړی دی کتاب الذي هغه کتاب جاء به موسی چې راغلی په هغه سره موسی علیه السلام یعنی موسی علیه السلام د کوم کتاب راغلی او تورات نو دا چا نازل کړی دی موسی نورن چې هغه کتاب نور او هدن او هدایت للناس د خلقو د پاره تجعلونه تاسو ګرځوي هغه کتاب قراتویسا پانی تبدونها تاسو ښکارا کوي د هغه کتاب بعضی پانی وتخفون او تاسو پټوي کثیرا ډېر پانی د هغه کتاب یعنی تورات ډېر احکامات د یهودو چې کوم دی پټ کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم صفات په تورات کې راغلی وو نو هغه به د یهودیانو پټول او یا به چې کوم دی بدلول نو ډېره حصه دي د تورات ته خلکو نه پټه کړې وه لږه حصه ورته ښکاره کړې وه ټول تورات یې ورته نه دي ښکاره کړي ځکه الله فرمایي چې قراتویس تجعلونه تاسو ګرځوئ د تورات لره قراتویسا پاڼې تبدونها تاسو ښکارا کوي بعضی پانی دغه کتاب د تورات او تخفون کثیرا او تاسو پټوي ډیره حصہ دغه تورات وعلمتم او خودلی شوی دي تاسو ته ما هغه سو لم تعلمو چې نو خودلی شوی انتم تاسو ته ولا آباؤکم او تاسو پلارانو ته تاسو چې کوم څه خودلی شوی دي تاسو ته مخکې نو خودلی شوی خو تاسو ته چې کوم علم ملو شوی دی یهودو ته نو دا تاسو ته تورات ته وجه نه ملو شوی دی الله موسی علیه السلام له تورات ورکړو او تاسو ته هغه تورات نه علم حاصل کړی دی نو تاسو ته مخکې د تورات تراتلو نه تاسو ته علم نه تاسو پلارانو نیکونو د علم او چې کله تورات راغی نو تاسو د عین علم زده کو او تاسو عالمان شوي نو مخکې سوال دیر شوی دی قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسی دلته کې جواب ذکر کیږي قل او د پاک حبیب من انزل الكتاب الذي سوق د نازل کړي دی کتاب الذي ها کتاب جاء چراغلی دی به په کتاب سره موسی علیه السلام یعنی موسی علیه السلام باندې کتاب چا نازل کړي دی نو قل سره جواب کیږي الله ته فرمایي چې محبوب دی یا اقرار وکي چې دا کتاب الله نازل کړي دی نو بیا ټیک شو او کو دی اقرار اونکو انکار او کو د غصې په حالت کې نو قل او فرمایي وتا الله چې دا تورات الله نازل کړي نو کوم الله چې تورات نازل کړی دی نو دک الله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قرآن مجید نازل کړی دی قل او وتا الله نازل کړی دی نو او دی او منله ټیک ته کوي او نه منله نو ثم ذرهم بیا پرې د دوی لره فی خوضهم په خپلو خرافاتو کې یلعبون چې دوی لوبې ټوکې کوي د دې د خرافات دي ځان به ګرغړي رغړي دی پرې د بیا وهذا کتاب دا هغه کتاب دی د قرآن انزلناه چې موږ نازل کړی دی دلره مبارکن برکت والا دی مصدق الذي تصدیق کوونکی دی الذي د هغه کتابونو بین یدیه چې د قرآن نه مخکې دي تورات زبور انجیل د دې قرآن تصدیق کوونکی چې د حق کتابونو په دې کې چې کم احکامات من جانب الله دي د الله د طرف نه راغلي دي دا حق احکامات دي دا د الله د طرف دي دا کتابونه په خپل اصلي حالات کې چې کوم دي دا حق کتابونه دي د دې تصدیق کوي دا قرآن نو قرآن د دې تصدیق کوي او دی وی دا قرآن تا د ځان نه لیکلی دی دا الله نه دی نازل کړی نو الله خو چیلنج ورکړی چې فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءکم من دون الله چې تاسو مشرکین مکه هم دا اعتراض کو
چې دا قرآن دا د نبی علیه السلام په خپله لیکلی دی. نو نبی علیه السلام 40 کالو پورې نه چې د سکول ته تللی دی، نه د عالم خواله تللی دی، نه مدرسې ته تللی دی، نو څنګه دا ولیکو؟ نو الله ورته وی کو نبی علیه السلام دا لیکلی وي، نو پیغمبر علیه السلام انسان دی کنه، تاسو انسانان یې او تاسو کې ښه شعرا شته دي، ښه ادیبان د کې شته دي، نو فأتوا بسورة من مثله، یو وړوکې صورت د دې په شان راوړئ کنه ځه نران شئ. او یوازې تاسو نه، الله ودعوا شهداءکم، خپل ټول مددګاران راوغواړئ من دون الله سوا د الله نه، ان کنتم صادقین، کو چې تاسو په دې خپله خبره کې رښتوني. تر قیامته پورې دا چیرې دی، تر قیامته پورې څوک د وړوکې صورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، د دې وړوکې غوندې صورت په شان دې صورت څوک نشي پیش کولی، ځکه چې دا د الله کلام دی، دا د الله خبرې دي، او انسان چې جوړي هغه به د انسان خبرې. نو څنګه چې د الله په شان څوک کېدلی نشي، نو دک شان د الله د خبرو په شان د کلام په شان څوک کلام پیش کولی نشي، دینه ټول مخلوق عاجزه دي. وهذا کتاب، او دا هغه کتاب دی د قرآن، انزلناه مونږ نازل کړل دی قرآن لرا، مبارکن برکت والا دی، مصدق الذی دا تصدیق کوونکی د هغه کتابونو بین یدیه چې دنه مخکې دي، ولتنذر او د پاره دی چې ته ویری. نبی علیہ السلام د الله فرمایي د پاره دی چې ته ویری القرى د کلو مور، د کلو جرړه، دا مور ته ویلی شي، قرا دا د قریه جمع ده، قریه کلی ته ویل شي، قرا کلو ته ویلی شي. مراد د مکه مکرمه ده، مکه مکرمه دا د ټول دنیا د کلو دنیوي او اخروي نه مرکز دی، دینه مراد چې کوم دی مکه مکرمه ده. ولتنذر د پاره دی چې ته ویری په دې قرآن سره القرى د مکې والا، ومن حولها او هغه څوک چې د دې نه ګیر چاپېره دي، د مکې نه چې څومره کلي ګیر چاپېره دي، ټوله دنیا ته مراد ده، دا ټول په دې قرآن سره ویری. والذین ها کسان ویری یؤمنون چې ایمان راوړي بالآخرت په آخرت باندې، ویؤمنون او ایمان لري به په دې قرآن باندې، وهم علی صلاتهم او دوی په خپلو منځونو باندې د خپلو منځونو یحافظون حفاظت کوونکي. په دې قرآن باندې ټوله دنیا ویروه، مکې والا پې ویروه چې دا ټولې دنیا دیني او دنیوي مرکز دی، او د مکې مکرمې نه چې ګیر چاپېره څومره خلک دی ټوله دنیا، نو دا ټول خلک په دې قرآن باندې ویروه، د موږ د دې لپاره نازل کړی. وما قدر الله حق قدره، او نه دې پیژندلی دي الله پاک حق قدره څنګه چې د هغه د پیژندلو حق دی. اذ قالو هرکله چې دوی وویل، د یهودیانو وویل، ما انزل الله چې نه دی نازل کړی الله تعالی علی بشر په یو انسان باندې من شیء څه کتاب. قل اوایه ورته ای پاک حبیبه، من انزل الکتاب الذي څوک دی چې نازل کړی دی کتاب، الذي ها کتاب جاء به موسی چې هغه راغلی و موسی علیه السلام ته، نورن چې نور و، وهدن او هدایت للناس د خلقو دپاره، تجعلونه یهودیانو تاسو ګرځوئ دی تورات لره قراتویسا پاڼې تبدونها تاسو بعضې پاڼې د هغې ښکاره کوئ، وتخفون کثیره او ډېرې پاڼې د هغې پټوئ. وعلمتم ښودل شوي دي تاسو ته ما هغه څه لم تعلمو انتم چې نو معلوم تاسو ته، انتم تاسو ته ولا آباؤکم او نفس تاسو پلارانو ته معلومو. قل اوایه ورته ای پاکه حبیبه، دا د هغې قل من انزل الکتاب الذي جواب ده، قل اوایه ورته الله موسی علیه السلام باندې تورات نازل کړی دی. ثم ذرهم کو دوی دا خبره ونه منله، ثم ذرهم بیا پرېږده دوی لره فی خوضهم بخپلو خرافاتو کې یلعبون چې لوبې کوي. وهذا کتاب او دا قرآن ها کتاب دی، انزلناه چې موږ نازل کړی دی دلره، مبارکون برکت والا دی، مصدق الذي تصدیق کوونکی دی د ها کتابونو بین یدیه چې د قرآن نه مخکې دي. ولتنذر او د دې دپاره مو نازل کړی دی، ولتنذر دپاره دی چې ته ویری ام القرى د کلو مور، د کلو جړیری مکې والا، ومن حولها او څوک چې د مکې مکرمې نه ګیر چاپېره دي. والذین ها کسان یؤمنون چې ایمان راوړي بالآخرت په آخرت باندې، یؤمنون او ایمان لري به په دې قرآن باندې، وهم علی صلاتهم یحافظون او دوی د خپلو منځونو حفاظت کوي.
وما قدر الله حق قدره او دوی نه دی پیژندل يهوديانو الله پاک څنګه چې دا غد پیژندلو حق دی اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء هرګل چې دوی وویل چې نه دی نازل کړی الله تعالی على بشر من شيء یو انسان باندې څه کتاب قل او ودا ای پاک حبیبا من انزل الكتاب الذي جاء به موسى سوق دی نازل کړی دی کتاب یعنی تورات جاء قل من انزل الكتاب الذي سوق دی نازل کړي دی کتاب الذي ها کتاب جاء به موسی چراغلی موسی علیہ السلام دین تورات نورا هدایت و هدن نورا نور و هدن او هدایت للناس د خلق د بارا تجعلونه تاسو ګرځوي دی تورات لرا قراتوی سپانه تبدونها تاسو بازي پانه تورات ښکارا کوي او تخفون كثيرا او ډېر پانه تورات پټوي وعلمتم خذل شوی تاسو ته ما ها لم تعلموا جنو خذل شوی مخکې انتم تاسو ته ولا اباؤكم وسفلارانو نکونو تا قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى سوق د چې نازل کړي د تورات په موسی عليه السلام باندې نو دلته جواب کیږي قل او ودا ای باغ حي الله تورات په موسی عليه السلام باندې نازل کړي دي څنګه چې تورات نازل کړي دي په موسی عليه السلام دک شان دي قران مجید پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي دي ثم ذرهم بیا پریک د دوی لرا ګدي خبره اون من ثم ذرهم بیا پریک د دوی لرا فی خوضهم بقبل خرافات کی يلعبون جلوبی کوي وهذا کتاب دا ها کتاب د قران انزلناه چې موږ نازل کړي دی قران لرا مبارک برکت ولدی مصدق الذي تصدیق کون کې د ها کتابونو بین یدیه چې قران مخ کې دی ولتنذر د پاره دی چې تو یری القرى مکی والا ومن حولها او سوق چې د نه غیر چابیر دی والذین ها کسان یری یؤمنون جی ایمان روړي بالآخرت باخرت باندې او یؤمنون ایمان لري به په قرآن باندې وهم على صلاتهم يحافظون او دوی د خپل منځونو حفاظت کوي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين